په پاکستان کې په عامه توګه او په خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي چې له وجې د یو شمېر ناروغو سره دغه ماشومان مخ کړي دي او همدغه رنګ د لوګي دغه لړۍ په 400 ضلع کې هم خپلې پنجې خښې کړي دي. د 400 پر زړو کلي کې د ماشومانو د زنانو د ناروغو د پاره ځانګړي روغتون اومن اینډ چلډرن هسپتال کې د علاج د پاره یوې ماشومې مور پلار ته ډاکټر لخوا ویلي وو چې هغه د لوګي سره مخ ده او کولمې وچې شوي دي، نو باید چې هغه د نور درملنې لپاره د پیښور لوی هسپتال لیډي ریډنګ ته یوړل شي. دغه ماشومې پلار په جړغونو سترګو وایي چې د تیرو نخو روزو راسي په هسپتال کې د 2 کلنې ماشومې لور د علاج لپاره پروت دی او د لوګي سره ماشومه مخ ده چې ورسره روز تر بلې پرنس کې زیاتوالی راځي او د لور د ژوند د بچ کولو هیڅ یوه لار یې نه ده پاتې او نه یې د ضلعي انتظامي او چارواکي پوښتنه کړې ده. طاقت بیډی کې دا خبر واسطه جی سو کمنی راغلی سب تاسو دا دیاړي کومه 15 خو دی اوس د هسپتال کې نه هم روزه دی رایم بچی به دروګي نه مړ کیږي. ډاکټر وایي چې د نو پیپړې چې شوی دروګي نه کور کې دروګي نه د علاج فراغ نشته نو دی کو پیپړې او چې دی د اوس علاج ډېر مشکل دی جی. نو اوس بر ورځ شو ډاکټرانو رامان دی خوراک ورکړي دی لکه شانتي سترګې غړو دي. سو ډاکټر صاحب تر هم وکړو بدر ورځ شو خپل خوراک ولا ورکړي د ورځ کې سترګې او غړو دي جی. دغه ماشومې مور وایي چې شپږ بچي دي، خاون یې خواري مزدوري کوي او کله چې د خوراک وخت شي نو هغه په خلو بانو پرې وخت تیروي. هغه وایي چې باید حکومت ته ورسره د خوراک په مت کې مرسته وکړي. کولمې چې شو ټول دی وی چې لکه دا خطا سره بالکل غوخه دغه کړی د خوراک تلاسه دي ماشومان خراب دي بس غي کې واچو جی بس ودي کورغه کړو بس دې چې په خبر تلار شي ماته ما هم سلطان ناصرال راته دی په خبر ته ماشومه بول ما ته مل جدي د څه چل دی هم زمو خلک څواس نشته چې موږ په خبر تلار شو کو دلته علاج کیږي نه موږ لکه په خبر ته راغی کیږي نو بس به غوړو کوي بیا لاړ حکومت ته چې موږ سره پوره امداد کوي ډیره غریبي ته راځي ما بچی ټول دغه شانت لګي د لاسه هم دی دغه د لاسه. په کال 2019 کې د پاکستان غذایی سروې په یو سیړنه کې ویل شوی وو چې د 51% نه زیات ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي، خو سیړون کې وایي چې په ملک د رواني ګرانۍ له وجې حالات د خط ته ورسېدل چې اوس ماشومان د لګو سره مخ دي. خو سوال دا دی چې ضلعي انتظامیه او ډیپټي کمشنر د کوم مرز دوی دا ولې چې ډي سي سره بار د رابطې کوشش وشو خو ټلیفون ته خیس جواب ونه ویلو. په داسې حال کې هغه خلک د خوم سوچ وکړي چې د غریبو سره په مدد کوونکو بوختانونه او تورونه لګوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400